زه انسپایر شوی یم او ما ښه په یو انټرنیشنل لیول فاونډیشن زه به آغاز کوم چې د کوم نوم سراج الدین خان فاونډیشن دی. نو ځکه چې هغو به ویل هلته او ما به ښکاره موږ اورېدل دلته چې یاره دا خپلې روپۍ لګوي خو چېرته دیو ته فنډ میلاو شي نو دا خو به بیا هلته په آینده الیکشن کې زموږ ډېر زیات کمزوري او دا به نو د دې نه چېرې زه خپل وسایل لګوم نو بیا د ګورنمنټ په وسایلو کې به څه حرجي ماته چې زه نه لګوم نو څه ګروڼ او انشاءالله چې دا کو موږ له اقتدار راشي قرآن شي زه به د ناوګۍ د ځوانانو دپاره انشاءالله د پلی ګراونډ یو ځمکه خپله اخلم او انشاءالله په هغې باندې به موږ انشاءالله کار کوو چېرې السلام علیکم کتونکو ماسټر شاه سوار یم د سراج خان د زوی عبید خان سره ناست یم د دوی نه زه دا پوښتنه کوم چې عبید خان مخکې ستاسو والد صاحب چې کوم هغه د ماموندو د حلقې نه به ودرېدلو چونکې دې ځله په ښار په حلقه کې ولاړ دی د دې ضد چې کوم مسایل دي هغه به تاسو ته پته وي او چې که ستاسو ته اقتدار میلاو شي نو دلته به په کومو مسایلو باندې د ټول نړومبی تاسو غور کوئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. شاه سوار بھائی ښایسته پوښتنه دې وکړه. زموږ خو خدای شته په ټول باجوړ په مسایلو باندې فوکس دی نو ما په هر علاقه کې ماله خلک هم راځي دلته چې کو د سلارزو دي کو د ناوګۍ دي کو د چمرکنډ دي کو د برنګ دي کو د ماموندو دي کو د غرشموزي دي دا ټول راځي او د دې ټولو ستونزې زه اورم لکه د ټولو نه خو اول زموږ کنیکټیویټي روډونه ډېر زیات داسې دي چې زه خپله لاړم لکه دلته چې کوم دوه پلونه و تاسو ته به په میډیا دغه شوي نو هغه کنیکټیویټي زموږ نشته نو زموږ په علاقه کې د روډونو ډېر غټ ستونزه شته زمونږ بیچیوز نشته چې کوم ورکوټي هیلث سنټر دي دا ډېر په کم مقدار دي بل لکه کو تاسو چارمنګ ته لاړ شئ یا تاسو نور ځایونو ته داسې وګورئ هلته ایجوکیشن ډېر زیات غټ دغه دی چې هغه نشته ځینې خلک په ما باندې دا دغه هم کوي چې رستا والد صاحب خو د دې ځای نه خو چونکې موږ اپوزیشن کې یو د بده مرغه زموږ د اپوزیشن چې کوم نور ایم پی ایز ایم ان ایز نو هغو به په مشر پسې انتهایي ډېر زیات دا یو دغه کاوه هلته به یې ویل ما ته هغه شان فنډ نه دی میلاو خلکو دا ګیله په حق ده چېرې مطلب دا خو زما سره ټول زیاتی زما د دغو سره ټول زیاتی په دې ځکه چې هغو به ویل هلته ما به ښکاره موږ اورېدل دلته خو یاره دا خپلې روپۍ لګوي خو چېرته دیو ته فنډ میلاو شي نو دا خو به بیا هلته په آینده الیکشن کې زموږ ډېر زیات کمزوري او دا به نو د دې وجې نه هغه ستونزې موږ ته هغه وخت نه معلومې وي اوس هم معلومې دي لکه څنګه ایجوکیشن شو د سپورټس لپاره ګراوند نشته د خلکو د مریضانو دپاره لکه هیلث سنټر نشته ښه کوالټي ایجوکیشن نشته نو لارې هم داسې دي زما ښار بازار تاسو وګورئ دې ځای کې د جنازګو دپاره هغه پوزیشن نشته دا خو زموږ لکه کامن داسې دي چې یاره دا موږ د سیاست نه بالاتر په دې فوکس وکړو د دې د حل کېدو کوشش وکړو. تاسو څنګه خبره وکړه چې یاره حلقه هم بدل کړې نو حلقه چونکې بدل شوې نه ده تاسو ته به د جماعت اسلامي د پورن پته چې دلته د ارکانو د دې په مشاورت ټکټې تقسیمیږي نو تاسو خبره وکړه بالکل ښار حلقې کې ستونزې هم شته مسایل هم شته مین ښار کې مسلې شته لکه چونکې څنګه تاسو وګورئ دلته د بجلۍ ډېر غټ پرابلم دی او لکه شته خو لکه په داسې ټایم باندې بجلي به راشي چې لکه په هغه ټایم هغه بالکل یوزلیس وي نو په کار دا ده چې دلته انشاءالله موږ به بجلۍ هم د خلکو مسایل ډېر دي ځکه چې د بجلۍ نه تاسو ته پته بجلي نیم ژوند دی نو موږ به انشاءالله کوشش هم دی خپله موږ اوس هم کوشش دی چېرې د بجلۍ دا ستونزه څومره جلد حل کېدی شي چې موږ یې حل کړو بل ښار کې تاسو ګورئ جنازګاه دي ځینې ځایونو کې زموږ لکه څنګه ښار کې غټه جنازګاه ده زموږ نوي کلي کې یا نور کوم داسې ځایونه دي هغه ځایونو کې د هغې زموږ سوچ دی چې یاره دا سولرایزیشن د دې وشي چې د ورځې د شپې د دې لکه مطلب زه اوس کوم جنازو لا کوم ځایونو لا زه محسوسیږي چېرې کو د شپې یو داسې هاګانې څه دغه کېږي نو چې د شپې هم خلک جنازه کوي شي بل د هغو د اوبو د دې سیسټم هم زموږ سوچ دی چېرې دا خو لکه مطلب دا یو سماجي کار دی نو دا به انشاءالله په دې زما د مشر څخه خبرې هم شوي او دا کمی ما سپیشل محسوس کړی دی چېرې دا موږ وکړو وګۍ هم شامل ده زموږ سره چارمنګ هم شامل دی زموږ سره بیا بره چې کوم نور علاقې دي هغه هم شامل دي
چمرکڼ هم شامل دی موږ سره چې بالکل زه هم چې باجوړ نیم چاته به پته هم نه چې چمرکڼ لکه مطلب د باجوړ حصه ده که د کوم ځای حصه ده. نو ناوګۍ کې تاسو که ګورئ څنګه په ښار حلقه کې زموږ په دې طرف کې د سپورټس ډېر ښه اکټیویټیز کېږي. زه خپله هم هغو له ځم. نو ناوګۍ کې زما انشاءالله سوچ دی چې هلته د ځوانانو دپاره او د هلکانو دپاره موږ د سپورټس د اکټیویټیز دپاره چېرته څه ګراوڼډ او انشاءالله چې دا کو موږ له اقتدار راشي که رانشي زه به د ناوګۍ د ځوانانو دپاره انشاءالله د پلی ګراوند یو ځمکه خپله اخلم او چې انشاءالله په هغې باندې به موږ انشاءالله کار کوو چېرې دغلته کوم ځوانان دي چې د کیل کود نه د سپورټس نه دوی نامحرومه پاتې نه شي. ملګري راځي تپوس کوي خو لا اسټبلیش کړی هم نه دی. زما خو تاسو ته پته ده چې مشر لکه مطلب چې کوم ځای کې د کینسر مریض یا کوم ځای کې یا کوم میډیا باندې کوم سپیشل پرسنز یا هغه کوم میډیا اوچت کړي نو مشر به ولم ډېر په ښه ترتیب باندې کار هم کړی او د هغې په میډیا په وساست باندې موږ د هغو خلکو هیلپ هم کړی. نو موږ دا کمی محسوساوو چې رب چونکې باجوړ کې لکه ډېر پورن داسې شته او الله دې ښه وکړي چې نور هم دومره وي. ځکه زه ګورم د دغه ارکوټي ارکوټي کوم پامز دي یا کوم فاونډیشن دي یا کوم دي هغو ډېر ښه کار کوي او د هغو د خلکو د خدمت نه زه انسپایر شوی یم او ما ښه په یو انټرنیشنل لیول فاونډیشن زه به آغاز کوم چې د کوم نوم سراج الدین خان فاونډیشن دی. نو انشاءالله ما په دې باندې ورک روان دی. زه هم چېرې زما د باجوړ عوامو ته او کوم سفر شوي خلک دي کوم مریضان دي کوم بیا خاص کر د کینسر چې په باجوړ کې ډېر زیات لکه دا وبا عام شوې ده. نو زموږ فوکس دی په دې شیانو نه د دې دپاره ما یو ښایسته پلیټ فارم جوړ کړی چې هر سړي ته به انشاءالله په خپل ځای باندې په کور نه دننه هغه خپل امداد هغه خپله قصه دا زه په داسې لیول کوم چېرې موږ بهر زما سره بزنس کمیونټي ده زما سره نور داسې پورن شته چې د هغې نه به انشاءالله موږ د باجوړ دپاره ښه भरपूर غټ فنډ کوشش کوو چېرې زه د خپل اداره فاونډیشن په داسې لیول وچلوم چېرې زه انټرنیشنل کوم ان جي اوز دي د هغو نه زه دلته څه سکیمز څه نور داسې باجوړ د ترقۍ دپاره کوم کارونه چې دا موږ وکړو نو دا بغیر د پلیټ فارم نه نه کېږي. نو د دې دپاره ما یو ښه جامعه پلیټ فارم چې کوم د سراج الدین خان فاونډیشن په نوم باندې دا موږ به انشاءالله ان قریب سټیبلیش کوو او تاسو ته به د دې انشاءالله خلکو له به د خوشحالۍ خبره ده انشاءالله په یو ښه ترتیب به زه د باجوړ د عوامو خدمت کوم انشاءالله او دا به تاسو بیا را روان ټایم کې انشاءالله ګورئ د خیره. ستاسو خبره بالکل ټیک ده خو لکه زمونږ انشاءالله دا دغه نشته موږ خو د عام باجوړ دپاره سوچ لرو او ما ته ځینې خلک وایي زمونږ د نظریې سیاست ماشاءالله تاسو ته ښه پته ده ډېره ښه لکه الخدمت فاونډیشن په مد کې تاسو ګورئ که کله انقلاب دلته راغلی الخدمت فاونډیشن ډېر زیات ښه کارونه کړي او ډېر ښه اوس هم لګیا دي که د هغو په دغه کې وي که نور. نو زمونږ خو د باجوړ او د انسانانو د انساني همدردي او د انساني خدمت زمونږ دا جامه ده او دا هم وړ دی انشاءالله چې مونږ شکر دی زه دومره زموږ خپله څه وس کېږي نو موږ د سیاستو نه بالاتر ځکه کوو چې د علاقه باجوړ دې ته زه خپل باجوړ خپله علاقه ویم او په دې مین خلک یو نو خامخا په نسبت چې زه بل ځای کې بیا یم او کوم نو زما خپله زړه غواړي چې زه انشاءالله د علاقې دپاره موږ څه داسې میګا پراجیکټ راوړو داسې میګا کارونه وکړو چې خلک بیا را روان ژوند کې ما هغه ستایي چې هر واقع دا د یو ستایلو وړ کار دی وکړی نو زموږ خو فوکس هم دا دی. نو زه خو اپنے مدد آپ تاسو به ګورئ کارونه کوو خو چونکې باجوړ په هر ځای کې او په هر لاره کو ګورئ کو ایجوکیشن ګورئ کو سپورټس ګورئ کو هیلث ګورئ نو په کمی ډېر زیات کمی دی. نو بس په هغې زموږ سوچ دی چېرې زه چلو زمونږ خو خپله کوو خو چېرته موږ له لاس کې اقتدار راشي نو دا هر څه کارونه به انشاءالله موږ ډېر په ښه طریقه وکړو او باید د کامن سنس سوچ هم دی چې انسان خپل روپۍ لګوي او خپلو عوامو سره به د هغه همدردي ګنې ما ته به زه د فنډ به زه کوي نو زه به د هغې د راوستو کوشش کوم زه به هغه حقدار ته خپل حق د رسولو کوشش کوم وجه د دې نه چېرې زه خپل وسایل لګوم نو بیا د ګورنمنټ په وسایلو کې به څه حرجي ما ته چې زه نه لګوم نو خلک دې په دې سوچ هم وکړي فکر هم دې وکړي چې یا جماعت اسلامي خلک چې کوم دی دا ښه په صحیح طریقه په علاقه کې او په خاص کر په باجوړ کې د دې ډېر خدمات دي او ډېر کارونه یې کړي او
موږ به مزید عزم بلند دی انشاءالله نور به هم کوو همداسې تاسو به ګورئ اخیرا ایجوکیشن خو تاسو ته پته ایجوکیشن خو یو داسې دغه دی چې ایجوکیشن کوم ځای کې عام وي او کوم ځای کې ایجوکیشن ډېر وي نو په هغه علاقه کې ترقي خود به خود راځي زما دلته عناد کلي کې ټیکنیکل کالج دی زما اراده هم ده زه به د دې وزټ هم کوم موږ د یو اویرنس پروګرام هم کوو چېرې اویرنس د خلکو کې دومره راولو چې د ټیکنیکل کالج کې ښه ښایسته سبق ویل کېږي خو دلته هغه شره ډېره کمه ده نو زما کوشش دی چې انشاءالله موږ داسې اویرنس پروګرام وکړو چې دلته ټیکنیکل کالج کې خلک دي چې د دې نه یو ټیکنیکل کارونه زده کړي نو ځوانانو ته به د دې بهر ملک په تلو کې هلته هم چې یو هنر انسان زده کړی پښتو متل دی هنر زده کړه او کندو د پاسه کېده په سر نو وخت به ورله راشي نو دې خلکو نه پکار دا ده چې ځوانان د دې کالج نه پیدا واخلي او د دې ایجوکیشن په مت کې د باجوړ ته یو خوشاله او هنر زده کی او ایجوکیشن عام شي نو څوک به هنر کوي څوک به ایجوکیشن حاصلوي دا د ژوند دا زمونږ باجوړ د ځوانان اساسه ده زه دې ته ټول عمري وایم زه دا اساسه ده زمونږ او دا راته ووایه چې د جماعت اسلامي چې کوم ورکرز دي خاص کر کې او د هغې نه علاوه چې کوم یوت دي زموږ د باجوړ او زمونږ د کتونکو دپاره به څه پیغام ورکوئ تاسو یا زه خپل د خلکو دپاره او بیا خاص کر د خپل جی یوت د ځوانانو دپاره انشاءالله ستاسو به کتلی چې جماعت اسلامي په هر پورن باندې د باجوړ د مسایلو دپاره आवाज اوچتوي همیشه اوچت کړی دی هغه تاسو ته پته هم ده د خلکو ته هم پته ده هغه خدمت زمونږ یو داسې اداره ده چې هغه 24 اور 24/7 کار کوي دلته زمونږ آغوش سنټر هم شته چې کوم یتیمانان غریبانان په هغې ځای کې پاتې کیږي او ریسنټلی زمونږ اوس یو په پولیس هم کې یو غټ میګا آغوش سنټر دی چې کوم لا ځمکه مشر هدیه کړې نه تقریبا د 1.20 روپو ځمکه هغه هدیه کړې نو دا هم د جماعت اسلامي په پورن باندې موږ لګیو جماعت اسلامي عوامو ځوانانو ته هم سوچ دی چې څنګه زه لګیا یم دغه شانتې په هر علاقه په هر کلي په هر محله کې ځوانان هلکان فوکس وکړي د خپل باجوړ دپاره او په خاص کر زه ما ساحل بھائی ته مې ویل چې د ایجوکیشن باندې تاسو فوکس وکړئ چېرې مطلب ایجوکیشن سره امن هم راځي د ایجوکیشن سره علاقه ښایسته کېږي د ایجوکیشن سره لکه مطلب ملکونه ترقي کوي نو کوم چې نن ایډوانس ملکونه دي په ټیکنالوژي کې هغه مخکې دي دا د ایجوکیشن په وجه هغه حد ته دي نو زما خپلو ځوانانو ته او زما د باجوړ دا ښایسته ګلونو ته دا پیغام دی چې ایجوکیشن اویرنس پیدا کوي او کوالټي ایجوکیشن کو په کوم ځای کې یو سکول مسله نو باقاعده زمونږ پورن هر چاته کولاو دی چې راتلی شي په هغې زمونږ سره ډیبیټ هم کوی شي په هغې زمونږ سره خبرې هم کوی شي نو انشاءالله زمونږ هم فوکس دا دی او ځوانانو ته هم اپیل زما دا دی چې خاص کر تاسو په ایجوکیشن فوکس وکړئ او د ملک د علاقې د وطن د امن دپاره غټ کوششونه وکړئ او سوچ وکړئ چې هر علاقه کې د ملک وطن زمونږ خپل وطن دی نه کې کو داسې یو غلط کار موږ وینو چې په یو ځای کې یو غلط کار کیږي یا یو روډ څوک ورانوي یا یو ونه څوک هسې خرابوي نو پکار دا ده چې موږ په هغې ټول دغه وکړو چې دا غلط کار دی دا زموږ د باجوړ ښکلا ده دا مه کوئ نو دا اویرنس تاسو ته زما پکار دی چې په هره محله علاقه کې وشي چې زموږ د خپل ملک او د خپل علاقې یا خاص کر د باجوړ دپاره چې موږ کوالټي ایجوکیشن دویم موږ اویرنس د ایجوکیشن دپاره او د علاقې د ښایسته کولو دپاره کوم ټوټه پوټه یې خلک اوس نن سبا دومره اویر شوي دي چې اپنے مدد آپ کارونه کوي نو که یو کلي کې یو صفایي او د یو شي خیال څوک وساتي نو دا زما ځوانانو ته اپیل دی چې تاسو په خپل علاقه د دې ښایسته والي فوکس وکړئ خاص کر په ایجوکیشن فوکس وکړئ نه کې کو داسې طرف ته ستاسو رجحان لاړ شي چې هغې سره ملک علاقه سفر کیږي خرابیږي